بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد بسم الله. ګوره پرون سبق کې مونږ دوه خبرې کړې وې. یو مونږ ویلو وکنه چې دا کوم خبره چې مخکې شوې ده چې ول علم بها متحقق نو سوف صیا دا خبره نه مني او چې د هیڅ اوسې د ثبوت او عدم ثبوت علم هیڅ چاته نشته ده. نو وی دا خبره د دوی غلطه ده او د دې خبرې د غلطولو لپاره مصنف رحمت الله علیه دوه دلیلونه ذکر کړي. یو دلیل تحقیقي ذکر کړی دی، یو دلیل الزامی ذکر کړی دی. نو ما دلیل تحقیقي او دلیل الزامی په کتاب کې دي، ولکه تاسو دا نه پیژندل چې دلیل تحقیقي څه ته وایي، دلیل الزامی څه ته وایي. د دې وجه نه موږ اول د دلیل تحقیقي او د دلیل الزامی تعریف وکړو. چې دلیل تحقیقي دي ته وایي چې هغه کوم چې دلیل نیون کوي کنه دا هغه په نسبت باندې مسلم وي او د مقدمات یقینی او مرکبی، یعنی د دې مقدماتونو جوړ شوی چې هغه یقیني بایږي رښتیا درو پکې نه. او دا دغه دلیل پر راځي دلیل تحقیقی چې یو خو حق ثابت شي او دویم دا چې دا قسم مقابل جن دی په چپ شي. پوه شئ. او دلیل الزامی دی ته وایي چې په دې کې هغه د مقدماتونو مرکب وي چې هغه د مخاطب په نسبت مسلمي، اگر چې د مستدل په نسبت مسلمي یا نه وي او د مخاطب په نسبت مسلمي، یعنی د دې خبره چې مخاطب یې مني او دا د دې لپاره راوړل کېږي چې دا مقابل چې دی دا مخاطب چې دا چپ شي، چپ دغه د چپ کول لپاره دا خبره کوي. حق ثابتول په دې باندې کېږي چې دا مخامخ کس چپ شي چې لکه ته دامن او منم چې منې نو بیا به دا وسره منې خبره په دې باندې پوه شئ. بیا موږ ویل چې په دې خبره باندې چې علم د هر څه په ثبوت او په دای بعد می ثبوت باندې علم دا متحقق دی. په دې باندې دلیل تحقیقي را دی چې ډیر څه دي چې موږ د عیانو په ذریعہ سره د سترګو په ذریعہ سره منګینو، لکه اسمان منګینو، د اسمان د ثبوت علم، د ځمکې د ثبوت علم، دا شان د کائناتو د موجود علم، د غرونو د موجود علم، د ثابت علم، دا موږ ته د سترګو په ذریعہ سره، بعضې د غوږونو په ذریعہ سره، بعضې د پوزې په ذریعہ سره دا موږ هر څه ثابتول د دې موږ منو. او بعضې د بیان په ذریعہ سره موږ لګوم الله پاک موجود دی، قبر عذاب شته دا ثابت دی، دا شاید پوری شرات ثابت دی، جهنم ثابت دی، نن د بیان په ذریعہ سره منو. دا تحقیقی دلیل دی. او الزامی دلیل دی چې دوی چې را نفي د اشیاء دا متحققه ده کنه، دا متحققه دي نه موږ تاسو کوم کدوې چې نفي د اشیاء متحققه نه ده نو د نفي چې نه ثبوت زمون خبره ثابته شوله چې دی وجه دا متحقق نه. او کدی وی چې نفي د اشیاء متحققه ده نو وای چې بیا به کوم راغلی ولی ځکه چې دا نفي چې دا نو دا د حقیقت یو قسم دی. دغه حقیقت په د حکم په دوه قسم دی. حکم په څو قسم دی؟ په دوه. یو تی چې لنه څه ویلېږي ایجاب او بل ته ویلېږي نفي. نو د حکم دوه قسم او حکم حقیقت دی او حقیقت لنه صحیح دا علم او علم د کیفیت نفسانیه نوم دی او کیف چې دا ویلېږي قائم بلغیر ته چې هغه په خارج کې داغي وجود وي، په خارج کې څه وي نو سنه په سنه درجه کې دو هغه ثبوت نه په تمنه په سنه درجه کې بسمنه ثبوت ممنه او دو خو سلبي کلی استعمال کړو چې لکه د هیڅ یو سیس د پاره په هیڅ یو کس د پاره نه ثبوت او عدم ثبوت لمشته. نو چې کله دو نه بي د اشیاء متحقق اومنه نو سنه ثبوت نه ثابت شو او نقیض دا سلبي کلی چې نه هغه موجب جزئیه جو موجب جزئیه دا ثابت شو. پوه شئ. اوس باندې سبق دا خبره کوي چې دا پرون چې کوم جواب موږ ورکړو دا دلیل تحقیقی او دلیل الزامی نو دا په عنادیه او په نسبت د عنادیه ته دا جواب دی چې عنادیه وي چې هغه بالکل د سيزونو د ثبوت نه انکار کوي کنه. عنادیه عندیه لا ادریه عنادیه کوم ډول سوري دی خو ګوره عنادیه کوم ډول چې هغه د سره د یو څه د ثبوت نه انکار کوي نو دا الزام په هغه باندې دی، دا دلیل په هغه باندې دی، دا هغه خلاف دی ځکه چې هغه د سیس د لپاره د ثبوت انکار کوي. نو موږ اوس په سنه درجه کې د سیس د لپاره ثبوت ثابت کو کنه د عندیه په نسبانه او د لا ادریه په نسبانه دا دلیل نشي برابر دی. ولی نشي برابر دی؟ ځکه عندیه خو عادت سيزون د ثبوت نه انکار نه کوي، هغه وایي چې ثبوت د سيزون لپاره ثبوت ثابت دی خو د څه مطابق زمونږ د ذهن مطابق، یعنی کوم چې موږ په خپل ذهن کې وایو چې دا عارض د جواب عارض او چې کوم وایي جوهر د جواب صحیح
دې خبره باندې پوه شوي نو باغ باندې دلیل نشوړي دي او لا ادریه هغه د سره نه ثبوت مني نه عادي ثبوت مني او دا په هر څه کې شک ته چې شک ته موږ به تم کړو هغه باندې نو دا پرون چې کوم دلیل پیسې وندا چاره دا عنادیو بنز باندې الګا باندې پوه شوي دا عنادیو بنز باندې ولې نه نه ځکه دا عنادیو بنز باندې ولې ده عنادیو ته ولې دا دلیل ده ځکه چې هغه د ثبوت د سيزونو نه نو موږ ورته په دې دلیل باندې دا شیو د پاره د ثبوت تاسو سکو ثابت کو په دې باندې پوه شوي الګا پوه شوي باندې او د عنادیو د پاره دا نه ده د عنادیو د پاره ول نه ځکه هغه د سيزونو د ثبوت نه انکار نه کوي بلکې د سره د سم مطابق مني خپل ځای مطابق مني او لا ادریه کو پکې د سره دین نه چې هغه خو شک کوي بار خبره ده پوه شئ په دې خبره باندې پوه شئ نو دا دلیل منګه عنادیه ور کړو وزله سوفسطائیه ځان د بار بل دلیل وای او دوی کنه چې علم په دوه قسمه ده یو ته ویل کېږي علمي ضروري او بل ته ویل کېږي علمي نظري علم په څو قسمه ده فتوا کم ده علم ضروري او علم نظری علم نظری هغه علم ته وای چې د نظر او د فکر نه حاصل شوی علم نظری څه ته وای چې د نظر او د فکر نه حاصل شوی نو هغه ته څه وای د نظر او فکر په ذریعہ سره لکه د نظر او فکر یعنی منطق په کې استعمال شوی چې ته العالم متغیر او كل متغیر حادث فالعالم حادث بدی غور او فکر سره چې کوم علم حاصلېږي هغه ته څه ویلېږي نظری ورته ویلېږي څه ورته ویلېږي نظری او ضروری دی هغه علم ته ویلېږي چې هغه د حواس په ذریعہ سره معلوم شوی د څه په ذریعہ سره دا غزه مې دا بهر چې کوم ګولونه ولاړ دي دا شنه دي ګولونه لا پانی دا شنه دي نو دا ماته د حواس په ذریعہ نو دا ماته علم نظریه چې جوړ علم ضروری علم ضروری پوښوي اوس مې عالم حادث ته اوس عالم حادث ولې دی عالم حادث ذکر چې دا عالم دی دا متغیر دی او هر متغیر څه دا حادث دی جو عالم حادث دی دا ماته د حواس په ذریعہ سره معلوم شول بلکې ما بغیر د غور او فکر موکو د غور او فکر په ذریعہ سره چې کوم علم حاصلېږي هغه تسوي نظری نظر او چې کوم دغه د حواس په ذریعہ سره معلومیږي هغه تسوي علم ضروری په دې باندې پوه شئ ها د دې علم ضروری او قسمونه دي د علم ضروری څو قسمونه دي او قسمونه دي حاشیه کې لیکل دي یو بدیهیات دي نمبر 2 حسیات دي نمبر 3 وجدانیات نمبر 4 فطریات نمبر 5 تجربیات نمبر 6 حدسیات اور نمبر 7 متواترات دا د علم ضروری او قسمونه دي بدیهیات حسیات وجدانیات فطریات تجربیات حدسیات او متواترات پدې کې دا چې د علم ضروری قسمونه دي نو زمونږ د دې سره اړو کار شته نه نو موږ دا د کو صرف نمونه موږ دا یاد د پاره وای چې صرف دا وښه دي زمونږ کار پکې صرف د اول نوت بو سره ده د بدیهیات او د سره حسیات سره بدیهیات هغه ته ویلېږي دا حسیات هغه ته ویلېږي چې کوم د حواس ظاهره او په ذریعہ سره موږ معلومیږي حسیات څه ته ویلېږي حواس ظاهره حواس ظاهره نه یا د سترګو په ذریعہ سره اوس په دې پس بیا بل ټاپک سره روان دي پای کې دا حواس ذکر ده لکه د سترګې دي وګونه دي پوزه ده جبه ده ها او یو لمس کول دي یعنی مس کول نو حسیات چې د حواس په ذریعہ سره موږ ته پته لګي مطلب یې موږ ته د سترګو په ذریعہ سره دا پته لګي چې دا دیوال زیړ دی پنکه سپینه ده بهر کبل چرنده شین دی دا بورډ چرنده سپین دی پوهیږئ دا شان د غوګونو په ذریعہ سره موږ ته دا علم حاصلېږي چې تاسو زه خبرې کوم تاسو اورئ د غوګونو په ذریعہ سره دا حسیات دي بدیهیات دي ته ویل کېږي چې داغي تصور د طرفین لول د طرفین تصور وکي داغي د دوه طرفونو تصور وکي داغي رسول داغي تصور سازه انترازي هو عقل باغی باندې حکم جاری کوي
چې دا غي تصور د طرفین نو ورستو عقل باغی باندې حکم جاری کوي لکه ته الکل اعظم من الجزء الکل مطلب یې سره چې دا کل دا لوی د جز نه نو تبل اول دا کل پیژنې بیا ما جزء پیژنې چې کل څه ته وایي جز څه ته وایي نو چې دا دوه طرفونه پیژنې چې یاره کل چې دا ټوټل ته وایي او جز داګه وي صحیح نو بیا به تاسو په دې باندې حکم ولګي چې یاره دا او دا کل چې نه دا د جز نه لوی پوه شئ چې باغې باندې تصور د طرفین نو ورستو عقل حکم باندې باندې جاری کوي نو زمونږ وسدري بدیهیات او حسیات سره کار دی نو دا سوفسطائیه وای چې علم ضروری چې کم دی نو دا غي یو قسم حسیات دي او یو قسم بدیهیات دي نو بدیه حسیاتو کې ډیر خلک چې دا پکې غلطيږي څنګه پکې غلطيږي لږ یو کس ته کنه هغه به یو سترګه باندې کارډینګ دی چپته یو سترګه چپه ده نو دا هر یو سیس دوت وختاري یو وختاري د تاسو دوت وختاري دغه شان دي هغه کس چې هغه صفراوي مرض ورته تا صفراوي دا یو بیماری ده ځین پای کې د خلینا خونځي نو هغه لګه ته خوک سیز ورکې نو هغه ته اور تم ترخ کاری دغه شان دي د کور یو دانه د کور دانه اته وبو ته واچه نو هغه ته دومره غټ بال ښکاری حال دا چې هغه بالي از ورکوټه وندګي د کور دانی کنه خدا ته غټ ښکاری اکثر په دې گاډو کې هغه دغه ګلاس وای دی یو سیز ورډول غټ ښکاری لري کنه دغه شان ګوره جهاز دی کنه نو جهاز څومره غټي خدا مونږ لري دی نو مونږ وای دا چې ورکوټه مرغې روانه ده امرغې قال څه بګودره ولګي کومورا سبب ما دا وره ها نو مونږ لري وای چې دا مرغې ده خو مرغې امرغې نه کنه نو دی وی کنه چې ډېر هیڅ سوزونه دي سړي چې هغه یو شان دي او موږ د بایګه غلطي معلومیږي نو چې موږ د بایګه غلطي معلومیږي نو چې د حواس په ذریعہ سره علم او په یوسف په ثبوت او بعد می ثبوت باندې لګول دا ناروا دي د سوفسطائیه وای پوه شو به معنی پرې باندې پوه شوي او دغه شان دي بدیهیات چې دي کنه نو دې په ذریعہ سره بدیهیات لکه دغه مطلب ما تاسو وې چې لکه ته دغه د طرفینو تصور وکې او بیا حکم وکې زه وې چې ډېر شي قضیه دي چې کنه چې بای کې ته غور او فکر وکې نظر او فکر وکې نو څوک به یو خبره کوي څوک به بل خبره کوي لکه مشبهه وای چې کوم یو څه موجود دی دغه لپاره به طرف خامخای دغه لپاره به جهتي او چار لپاره جهتي دغه لپاره جسمي د الله پاک لپاره جسم ثابت دی پوښوي دغه شان دي دا کم چې دغه خلق دی کنه معتزله دیو چې انسان د خپل اعمالو لپاره خالق دی او کم چې بلډه ده جو چې انسان د خپل اعمالو نه خالق دی نه کاسب دی نو دا خبره یو ده خصوص یو شان دي کې اوسه بل شان دي نو دیو چې دا بدیهي سونه نه دي نو بدی کوم ډیر زیات اختلاف ته او ډیر زیات دغري نو په دې چې نه په حیثیت په ذریعہ سره د اوسه په ثبوت او په ادمي ثبوت باندې علم معلومیږي او نه په بدیهیات په ځمانه د اوسه د ثبوت او د ادمي ثبوت علم معلومیږي او علم کوم تاثیرېږي د دغه ضرورتو کې د ضرورت په ځمانه د ضرورت په ځمانه او د بدیهي د سره هم ثبوت د علم او ادمي ثبوت نکېږي او دغه شان دي په حیثیت سره هم د یو ثبوت او عدم ثبوت نه کیږي ځکه شی یو شان دي شی یو ده خو دغه ته دوه کاری دي کم چې کارډینګ ده اته دوه وخت کاری وایي به معنی یا لکه یو څه خوګ ده او چې د خپل خون خراب یا ته سخت کاری یا یو څه غټ ده خو خلکو ته د لری نه سخت کاری نو په دې کې دا غلطیاں ملتان ډیر راځي نو نه د حیثیت په ذریعہ سره ته د یو څه په ثبوت او عدم ثبوت باندې علم لګول شي او نه په بدیهیات باندې په دې باندې پوښتنه تاسو موږ ولا جواب ورکو ضروري دا په دې سیس کې فرق نه نه دا فرق په دې د عرض د وجینه د یو بل څخه غرض د وجینه په دې کې چې نه دا فرق راغلی دی ته چې وې کنه چې یو سیس ورته دوه کاری او دوه ورته یو کاری نو دا خو سره دا ټقید ولګو کنه چې دا چاته دوه کاری چې کم لکه سترګې خرابې کنه د چا سترګې خرابې نه هغه ته یو دوه کاری نو دا په دې شي کې فرق دی که په دې سړي کې فرق دی سړي کې فرق دی کنه ها دغه شان دي ته وی چې لکه کم سړی چې نه لپاره خوک په طریق لګي او طریق په خوک لګي په هر چا باندې خوک طریق لګي ها نو دا په دې سړي کې فرق دی په دې سړي کې وایي به باندې ها دغه شان دي ته وی یو سیسرندا غټه ماته ورکوټه خري نو تا دا ورکوټه ورې خري زګه چې ستانه لري دی کنه
چې ستاسو نږدې وي نو بیا لري خریدو ها چې ستاسو ته نږدې وي نو بیا به تاسو غټ خریدو دا ورکوټه ورته خریدو بیا اداګه شان دي دا ابو ته دغه وچه د کور دانه وچه نو دا چې دا غټه خاري د کور دانه دا خو د دې د وجه نه غټه خاري ماته چې دا په ابو کې پرته را چې په ابو کې نه نو بیا غټه خاري هلکه ته چې په لار باندې رواني کنه په موټر باندې رواني نو ته دا دغه جنن دا دغه د ما سره رواني د ستنې د ما سره رواني د ستنې د کی ستنې نه رواني ستنې په خپل ځای باندې خدای د گاډي تیز روان دي چې محسوسي د گاډي رواني بیا د کیږي پوه شو به معنی دا لکه په دې سیس کې اصل کې فرق نشته ده خو فرق پکې د صدوجې نه راغلی چې کله ته هغه وجه ختم شي نو او دغه شان دي دا بدیهي څه دي چې یو خبره د چا په نسبت باندې مسلمي خو بل قسم خلکو دا دغه پته دا نه چیرې د باندې مسلم دا نه چې بګی دا خبره وبس چې دوی دا دسي دا دوی دسي دا او دا د ذهن مطابق ودا چې کله د اصلي پته ولګي نو بیا بدی کې فرق مرق نه راوځي پوه شو باندې نو د سبب د وجنه د خاص وجه د وجنه ته ټول شي نه منې ته چې دا سره ضرورت نه منم د سره حیثیت نه منم بدیهیت نه منم نو دا روغ نه پوه شو نو دا خبره خدا او د دې خو جواب ده خو لکه دوی چې کنه په دې خو صرف د آینده په دې باندې چپ کول دي آیندیا انور لا درې چې نه دوه حاله برابرۍ کې چې کله دی ورته گزار شي چې ورته گزار شي نو موږ څنګه چلې ګرمي مرمي د لکی کنه کیږي نه به چې ګرمي خماله کیږي بس سوځما نه چې دا خو د ثبوت او ادمي ثبوت نه مني نو ته ګرمي څنګه مني کنه مني نو دوی چې منه ما کوئی چې نه منه موږ خدای دې به خوشاله کا موږ کوئی چې دا موږ سيزو چې تل ګټه برابر شي خو ته نه منه ګرمي چې تعالی ګرمي نه کیږي جو پرې دې چې پکې چې کروټه شو موږ به دې مشو وځو ګورئ وکړه قالوا سوقوي دا مخه خبره ولا يخفى انه انما يتم على العناديه دا مخه کوم دلیل تحقیقي وي او موږ کوم دلیل الزامي وي نو دا خبره مخفي نه ده چې دا تامکیږي په عناديه باندې ځکه چې عناديه د ثبوت د سيزونو نسري انکار کوي ثبوت د سيزونو نه او عناديه خو انکار نه کوي خو عناديه وي چې زمونږ د اعتقاد مطابق دي او لا دې خو پېښ کړي دي پوه شوي دی باندې قالو دا د سوفسطائیه او بل دلیل وای چې الضروريات منها حسيات ضروريات دا څه شی نه اول به علم په دوه قسمه معنی کې چې علم په دوه یو نظری او بل څه نه نظری څه وای چې دا غور فکر سره حاصل شوی او ضروری چې حسيات په درې سره حاصل شوی حواس په درې سره حاصل شوی خادي او بیا ضروری څو قسمونه دي او یو پای کې حسيات او یو پکې بدیهیات دا پکې لکه عام دي جو دی پکې خبره کړې ده نور وجدل لاندې شي کې لیکلي ځان بیا ګوره عمر ته دی بورډ لیکل الضروريات منها ضروريات یعنی علم ضروريات دا غینه یو چې نه ده حسيات دي یو تسری حسيات نه پیژنم کنه خانه لا حواس به درته دا غي معلومیږي والحس قد يغلط كثيرا او حسرا دا په ډیرو ځګونو کې څه کوي غلطی کوي کل احول لکه کارډینګ سره يروا الواحد اثنين يرى الواحد اثنين چې دا یو څو کاری دوه کاری والصفراوي قد يجد الحلو مرا او دغه شان صفراوي سره چې نه د خوګ سي سګني تریخ غني الکه نو هغه په اصل کې تریخ نه خو دې سګني نو دې چې بدی کې دا غلطیا راځي ومنها بديهيات او د دینه بديهيات وقد تقوا فيها اختلافات نو بری کوم ډیر اختلاف راځي یعنی څوک یو خبره کوي څوک بل خبره کوي وتعرض بها شبه او راځي بری کې شبهه يفتقر في حلها چې محتاج په حل طریقې چې محتاج کولېږي په حل طریقې الى انظار دقيقه ډیر باریک نظرونه ده والنظريات فرع ضروريات او نظریات خدا ضروريات او فرع ده یعنی علمي نظری دا خود علمي ضروري فرع ده علمي نظری د صبر نه نو چې علمي ضروري جره نه حاصلېږي نو نظری به څنګه حاصل شي نو زمونږ د سوفسطائیه وای چې لکه د هیڅ ثبوت او علم ثبوت علمو نو فسادها ولهذا كثر فيها اختلاف العقلاء د دې وجه ډېر عاقلانو په دې کې اختلاف چرنده کړل قل من ورته ته جواب کوو چې غلط الحس في بعض زګونه کې دا حس قلدل دا له اسباب جزئيه دا اسباب جزئيه یعنی د بعض اسباب د وجه نه دي لا ينافي الجزم ببعض چې دا منافي نه دي د نور سيزونو د یقین کولنه به انتفاع اسباب الغلط چې ته چیرې دا ټول غلط دي اسباب څنګه غلط دي لکه پوه شو لکه ما تاسو وی چې دته چې دا یو وخت کاری نه دا خو په دې شیز کې فرق نه نه بلکې دا په دې سترګو کې فرق دی کنه یا چې خوګ ولا طریق کاری نو په دې شیز کې فرق نه نه
نو چې اوس دسي دغه دې لري کې دغه خبره دې لري کې نو بیا به خامخا برابر وي والاختلافات في البديهيه او ته چې په بدیهي سيزونو کې اختلاف راځي نو لعدم الالف د دې وجه چې دا ته پته ده نشته مانوس کېدل د وجه د نشوالي د محسوس کېدونه د مانوس کېدونه او لخفاء في التصور یا خفاره چې دې په تصور کې لا ویلا په بدعت دا د بدعت منفي نه کوي وکثرت الاختلاف او ډېر اختلاف ته راغله په شیز کې نو لفساد الانظار دا د نظر فکر دغه د فساد ودینه لا تنافي عقيده بعض النظريات وإذا منافين له حق دلو د بعض نظریات والحق خبر دا انه لا طريق الى المناظره معهم تجوز سره د مناظره هیڅ طریقه نشته لا نشته خصوصا مع الادرائيه لقد لا ادري سره خود سره نشته ولانهم لا يعترفون ځکه هغه نه پیژني به معلوم اندس یو معلوم لیثبت به مجهول هغه یو معلوم سیس اومني نه د معلوم سیس په طریقه سره به مجهول ده جنده معلوم نه مجهول ده بسلاټ شي بل الطريق بلکې طریقه تعذيبهم بالنار دو تعذاب ورکول په اور سره ليعترفوا چې دوسوږي دا خو او پیژني دا او يعترفوا یا سشوي والسفسطاء سفسطاء اسم للحكمه الموهمه هغه دا نوم د حکمت هغه جوام کړ والعلم المزخرف لان صوفه معناه ذکر صوفه معنی څه ده العلم والحكمه ما دا څه په اول کې ما ویل کتاب کې په اخر کې راځي واصلا معناه المزخرف والغلط مزخرف وغلط يعني سرود ربا ومنه اشتقت السفسطه سفسطه لکه څنګه چې فلسفه دا شان سفسطه نو دغه سفسطه د مشتق شي کما اشتقت الفلسفه من فيلسوفه اي محب الحكمه د حکمت سره محبت کوونکې الګه پوښښ به نه معنی زي